بله مسله د عزتمندو د سرسایې مسله ده. سرسایه ورته وایي زمونږ عزت. څه مطلب؟ یعنی دا ستا سر چې الله ژوندی ساتلی دی نو د دې سر د څه نه څه صدقه ورکه چې دې سر ته د خدای نور خیر پیښ کړي. او دغه رنګې فطرانه ورته وایي یا صدقة الفطر ورته وایي د اختر صدقه چې تا باندې الله رب العزت د اختر خوشحالي را روانه کړې ده او روجې هم دې ونیولې، ګناهونه هم دې ډېر معاف شو، اختر خوشحالي هم درته الله نصیب کړه، نو د الله په نوم یو صدقه ورکړه، د غریب خیال هم پکې وساته. نو صدقة الفطر عزتمندو د مختلف ملکونو مختلف دی، ځکه دا صدقة الفطر تعلق طعام سره دی. دی وجې نه بعض عالمان وایي چې خامخا به طعام ورکې، خو مونږ وایو طعام پکې ضروري نه دی. د نبی علیه السلام زمانه کې به خلکو صرف خوراک سکاک ته توجه کوله، نورې پیسې میسې به خلکو ډېرې نه جمع کولې، او هغه وخت کې به چې چاته په مړه خېټه روټۍ میلاو شوه بس ډېر زیات به خوشحاله و. نو دې وجې نه هغه وخت کې به خلکو طعامونه ورکول. دویم هغه وخت کې طعام پیسې وي، چا به چې څه شی اغوستو نو په پیسو به یې نه اغوستو، په طعام به یې اغوستو، نو همدا سمن و. لکه تا به جوار اغوسته نو بل له به دې غنم ورکړه، نو دا غنم او دا جوار او دا سیزونه به د پیسو په شان استعمالېدل. دې وجې نه بعضې روایتو کې بعض صحابهونه راځي چې هغوی به د طعام په ځای درهم ورکول، یعنی هغه پیسې او کرنسي به ورکوله. دویم په دې کې مقصد خدا دی چې د یو غریب ضرورت پوره شي. اصل مقصد پکې دا دی، زکات کې، صدقه کې، خیرات کې اصل مقصد دا دی چې د غریب ضرورت پوره شي. نو د غریب ضرورت عزتمندو د ټولو نه زیات په پیسو پوره کیږي، ځکه یو سړي ته د غنمو ضرورت نشته دی، بل سړي وله حکومت هم وله 3 بورۍ ورکړي دي او تم لګې هم دا وړه وله راچلې، ځکه تا ته چېرته ارزان میلاو شوي دي، یا تا ته اسې ذهن کې اچولي چې روټۍ ده وخوړله نو دنه به وینه جوړېږي، دا به تراویح کوي او دا ټول ثوابونه به ما ته رسېږي. نو هم د هغو پیسو ثواب به درته رسي څومره چې دې خرج کړي دي، که هغه دې پیسې ورکړې او که هغه دې روپۍ ورکړې، د هغې نه درته زیات نه میلاویږي. نو دې وجې نه عزتمندو پیسو سره هغه ته د کپړو ضرورت دی. ماشومان ورته جاړي چې ماله پیزار والا، ماله کپړې والا، او ته دا غنم دی ورچکر کې، او ته چې نبی علیه السلام به په کجوره روژه ماتول او دا کجورې ورکې، نو هغه غریب کله دومره کجورې جمع شي په کجورو څه کوي؟ هغه ته خو کپړې پکار دي. هغه ته عزتمندو ښځه ورته په لعنت شوې د ماله به چې کوم دی فلانۍ جوړه کې او ټولې روجې پې خرابې کړې هغې غریب، نو چې توله پیسې ورکړي په ټایم به هغې ته وایي چې نغدې رالی غم مه کوه، نو د دې بلا نه به خلاص شي. نو هغه په غنمو او په جوارو نه خلاصېږي غریب. ښځو له خو روټۍ مه ورکوه او ښې کپړې وله ورکوه، دا وله ډېرې دي. نو دې وجې نه عزتمندو په سرسایه او فطرانه کې بهتره خبره دا ده، د شریعت مزاج دا دی چې د غریب ضرورت پوره کا. ضرورت په دې وخت کې په پیسو پوره کېږي، په پیسو باندې هر شی د هغه د خپل خواهش مطابق د خپل ضرورت مطابق اغستی شي، او چې کوم شی تا ورکو کېدی شي د هغه ضرورت هغه ته نه ډېر په نسبت د دې بل. نو څومره سرسایه او فطرانه ورکول پکار دي. د پاکستان سرسایه مختلف د عزتمندو، یو سرسایه 320 یا 300 روپۍ دا د غنمو اعتبار سره ده، یو سرسایه د وربشو په اعتبار سره عزتمندو هغه 500 روپۍ ده، 450 یا 500 روپۍ د یو کس، او یو سرسایه د عزتمندو 1500 یا 1600 روپۍ د کجورو مطابق، او یو سرسایه د کشمش مطابق تقریبا 3000 2500 روپۍ. نو ټول عزتمندو مالدار خلک 300 مو ورکوي، او یا کم کسان کور کې کم دي تی او یو د بچی دی یو د ښځه ده، نو عزتمندو د 3000 اعتبار سره ورکا، 3 کسانی 9000 روپۍ ورکا او سرسایه کې شمار کا. نو دی اعتبار سره عزتمندو دا د پاکستان سرسایه ده. د اکثرو بعض ځایونو کې غنم ارزان دي، بعض مولیان کم وروسته وي دي، بعض ځایونو کې غنم جوار او دا سیزونه ارزاني، که انسان دغه سیزونه هم ورکوي پکې ورکولی شي، خو غنم به 2 سیره یا پاو باندې 2 سیره یا پاو کم 2 سیره ورکوي، او دا نور غذایي اجناس چې کوم دي دا به 3.5 کیلو یا 4 کیلو یا 4.5 کیلو ورکوي د یو سړي په سر باندې، یا د یو ماشوم یا د یو ښځې په سر باندې. چې کوم کسان بار ملکونو کې دي د هغوی دپاره بهتره خبره دا ده چې کوم ملک کې اوسېږي نو ته پیسې هم په ډالرو کې ګټې، نو پکار ده سرسایه هم په ډالرو کې ورکه، بیا سرسایه ته املا ماتې وي یا پاکستان مطابق ورکم. او چې سعودي عرب کې اوسېږي ریالونه ګټې
او دوبۍ کې عزتمندو درهم ګټې نو خیر دی دا سرسایه هم د دغه اعتبار سره ورکه که نه ستا سر خو مقه ځای کې دی که نه نو کوم ځای کې چې د سر دی نو هغه ځای کې د سایه ده نو هغه ځای کې د فطران هم ده نو سرسایه هم ده آسان انداز کې موږ تاسو ته وایي نور گنجائش ته عزتمندو که انسان پاکستان مطابق ورګي شوم پړق دی او څه کوي ورسره نو موږ مولیانې بیا خامخا دوزخ ته نه لیږو خدا دی چې جنت کې مرتبې شته د وړې سرسایې خپله جنت دی او د غټې سرسایې خپل جنت دی چې کوم سړي صدقه ډېره ورکړي هغه ته به اعلی جنت میلاویږي که نه او چې چا کمه ورکړي کمې جنت کې پورشنې دي نو د دې وجې نه عزتمندو چې د غریب خیال ساتي نو تاله به الله رب العزت اعلی جنت درکوي وی ما هم د غریبانانو خیال ساتو تا هم ساتو نو ما ته نږدې شه لږ اعلی پورشن ته راشه او چې خیال دې نه ساتو درته وي ته زمونږ د غریبانانو لرې وې نو داسې دی لکه زمونږ نه چې لرې وې نو زه بس هغه ګوټ کې کښېنه هغه جنت کې دا ساده خبرې دي ساده خبرې دي عزتمندو اعلی چې ډېر عمل کې اعلی جنت نو عزتمندو د دوبۍ والا متحده عرب امارات والا له پکار داري هغوی ته 25 یا 30 درهم د هغوی سرسایه ده د خپلو بچو د خپلو نابالغه بچو په انسان باندې ضروري وي او چې کومه ښځه ده او غټ بالغ بچی دي د هغې پاکستان مطابق هم ورکولی شي که د ټول هم د پاکستان مطابق ورکوي نو خیر دی ځکه عزتمندو چې وړه هلته مرزانه دي د غنم هلته مرزانه دي نو د غنمو په اعتبار سره بیا د پاکستان او د سعودي عرب یو او د عرب امارات یو شان سرسایه جوړیږي بیا پکې فرق نشته نو که بیا 300 هم ورکړو صحیح ده نو دا عزتمند او د سعودي عرب والا سرسایه هغه 30 ریال دي د 30 ریال نه تقریبا 2200-2300 روپۍ جوړیږي نو که د سعودي عرب لحاظ سره ورکوي نو بیا پکار دی خپل د خپل بچو د یو سړي په سر باندې 2200 یا 300 روپۍ ورکي او د یو ای مطابق امارات مطابق پکار داري چې به انسان تقریبا 2000 روپۍ ورکي څه کم 2000 جوړیږي 2000 روپۍ د یو کس سرسایه جوړیږي چې پاکستانو ته راړي او که 300 ورکیم صحیح ده وې زما وړو کې جنت باندې گزاره کیږي بس غټ جنت کې څه کوو نو بس خیر دی بس په دې وړو کې باندې کار کوه خبره نه څنګه بعضې سړی که نه مالداره سړی وړو کې کور کې وخت تېروي زمونږ پکې گزاره کیږي نو بس صحیح ده چې وړو کې ثواب باندې کار کیږي څه خبره نشته موږ په زور سو غټ جنت ته نه بوزو نو دا د عزتمندو دغه رنګې د برطانیې مطابق 3 پونډه ده او دغه امریکا نور ملکونه هلته دی او ملیشیا د 2 کیلو غنمو تپوس دی کوي یا د 4 کیلو د چوارو یا د کجورو تپوس دی کوي هغه د دوی سرسایه ده اسانه خبره ده دا ورکول پکار دي عزتمندو بعضې عالمان وایي غریب سړي باندې هم سرسایه واجب ده بعض عالمان دا وایي ځکه نبي اسلام یو روایت کې راځي چې مالداره سړی هم دې ورکوي ځکه دې سره به د ټول ګناهونه او دا روجې پاکیږي او غریب سړی دې د دې دپاره ورکوي چې الله رب العزت به د دې په بدله کې دله د دې نه اعلی ورکوي نو دا داسې سوداګري دي وکړي الله سره خو لازم پې نه ده موږ وایو ځکه غریب خو به اخلي که نه مالدار به ورکوي غریب به اخلي چې غریب یې ورکوي نو بیا مقصد څه شو وایغسته او هغه نه واپس لاړه نو دې وجې نه خو بهتره خبره ده چې غریبانان یې ورکي ډېرې سرسایه ورته راجمع شوي دي یو سرسایه دی پکې دا واپس ورکي نو دا عزتمندو یو مسله ده